نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محترمه اسسټنټ کمشنر صاحبه ډي سي پي صاحب فضل خان شیل باچا راغلو ټول میلمنو هلال خان زما لپاره دا همیشه ډېر د عزت خبره چې تاسو مخې ته ودرېږم او تاسو دوه خبرې وکړم چونکې زه نوکري 40 کاله ما نوکري کړې ده په 40 کاله کې ما 9 کاله په سینیئر پوزیشن باندې په انفارمیشن ډپارټمنټ کې استي نو هغه د صحافیانو سره زما هغه کوم چې تعلق دی نو هغه د ټولو صوبې نه بلکې د ټول پاکستان هغه ډېر نږدې پاتې شوی دی او بېشکه چې په هر ځای کې ښه او بد خلک وي ستاسو ټولو سره زه یو خبره شیر کوم او دا زه د ځان نه یم دا ټوله دنیا چې ده دا یو بدلون طرف ته روانه ده زمونږ د علاقې چې دي نو دې کې بدلون ډېر لیټ را روان دی اربنایزیشن یا ښارونه جوړېدل ډي سي پي صاحب او زما خل زه سلیمان خان موږ په تاسو کې یو کس نور هم داسې چې مشران نو موږ ته یاد شي چې دا والا کلي بیرکوټ او مطلب ایون مینګوره ډېر وړوکی ځای نن چې کوم بیرکوټ ته ځي نو ډېر وړوکی او هلته به خلکو ټول یو بل پېژندو چېرې دا پلاني زوی دی دا د پلاني خیل دی دا د پلاني نسب دی د پلاني ټبر دی یا د دې کلي انګر دی یا ترکان دی یا فلانی دی یا دا دی هر څه دې پورې چې ګله به راله ګله شاید تاسو کې دا کشران ډېر ګله پېژني هم نه نو موږ ته به دا هم پته و چې دا بیزه د پلاني کور ده دا غوا د پلاني سړي ده دا په کوڅه کې چې بدلون دا پلاني سپی د پلاني سړي د پلاني سپي به هم نومو نو ځناور او بني ادم ټول یو بل مخامخ پېژندو په هغې کې معاملات ډېر اسان وو خلک به هېرېدل چېرې هر سړی پېژني نو مطلب ډېر په نیغه لار باندې به تلل او چې کله بیا بني ادم ګڼ شي یا د روزګار لپاره یو ځای ته راغونډ شي نو دا لرې لرې علاقې تشې شي او دغه شان چې د روډ په غاړه کوم ځایونه نو سوات چونکې ټول د نن نه د 2000 کالونه په سلک روډ باندې پروت دی د تجارت په روډ باندې پروت دی نو سوات ټول اربنایز شو ښار شو نو په ښار کې بیا څه کېږي سلمان دري نن سبا بلوز دیو منګوره کې یو ډېر لوی رپورټینګ کړی عطاالله جان صاحب شهید کړی شوی هغه نور کس پکې هم اجز چې دی نو وفات شوی دی مړ دی د دوو خاندانونو په منځ کې یو جنګ وشو یو غویمو شو بیا تاسو ولید چې څونه یو روحه جوړ شو مطلب د شانګلې او د سوات او عجیبه غونډه کې مطلب دا دی چې یو د ټول ملکن ډویژن ته یو شاک ورسېږي نو داسې وخت کې تاسو چې کوم خلک رپورټینګ کوي په سوشل میډیا باندې په اخبار کې ستاسو جمهوري ډېره زیاته شي نو چې کومه ځکه اربنایزیشن شوی دی او هغه خلکو چې کوم تجربات شوي دي نو هغه وایي چې تاسو داسې معاملاتو کې ګورئ چې د دوو کسانو په منځ کې کله د تصادم خطر راشي نو دغه ځای کې تاسو دا وګورئ چې د دې دوو کسانو په منځ کې مشترکه مفاد څونه دي او د تصادم ځای څونه دی لکه موږ شروع کړو دې نه وایو زموږ د ټول مشترکه چې کوم قدر دی نو هغه انسانیت دی چې ټول آدم او د هوا اولاد یو په دې منځ کې پکې چا نورې خبرې اترې هم کړې وې چې د آدم او هوا نشته خو اوس هم هغه ساینس ثابته کړه چې د هر د ټولو انسانانو یو مور ده اوس زموږ چې کوم مایټوکانډریا په موږ کې دننه د سیل دننه یو ورکوټی په هر یو خلیه کې دننه یو ورکوټی ځای دغه ته مایټوکانډریا وایي چې هغه د هغه ځای ریکټر دی هغې کې چې کوم جینس پراته دي نو هغه د ایک یو مور نه راغلي دي نو آدم علیه السلام به هم وروسته ثابت شو خو کم از کم دوی ته اوس مایټوکانډریا ای وایي لکه هوا د مایټوکانډریا هوا بیبي هوا نو د ټول اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ ټول انسانان یو د یو مور پلار اولاد یو او ټیک د څوک به سپینې څوک به تورې څوک به د یوې لاخې خو موږ دا زموږ یو مشترکه قدر دی ته موږ ټولو کې پکار ده چې اول د انسانیت قدر وکړو او بیا شکر الحمدلله موږ دلته کې پریډامنټ مسلمانان یو موږ سره ډېر لږ زموږ وروڼه دلته بیرکوټ کې هم شته لکه اقلیتي هم شته او هغه زموږ دپاره ایکولي دغه دي قابل قدر دي خو زموږ د میجارټي په منځ کې دا یو قدر دی چې موږ د یو پیغمبر امتیان یو بیا پښتانه یو ژبه او بیا پریډامنټلی موږ یوسفزي یو دغه یو نو چې کله اربنایزیشن وشي ښارونه جوړ شي او دا پته نه لګي چې دا مداخل دی دا زمان خیل دی دا کاخیل دی دا بابا دی د میان موسی بابا نو سي دی دا باباجي بابا نو سي دی هغه خبرې ختمې شوې ډېر لږ خلک اوس یا موسی بابا پېژني او باباجي بابا پېژني او یا یو خیل پېژني اوس ټول بني ادم دی او د هر چا خپل یو رول دی ډرایور دی کلینډر دی د پلاني ګاډي دی مطلب اے سی صاحب دی ډي سی صاحب دی سیکرټري صاحب دی اوس خبره په رول باندې نو چې کله داسې وخت کې مونږ یو او تاسو چونکې ځکه یو خبره زما پړه کې راشي زه یو کس یم یا زیات خپل ښځې ته به ووایم بچو ته به ووایم ورور ته به ووایم 11 کسانو په منځ کې به شیر کړم خو تاسو الله تعالی پاک
چې الله پاک د انسانیت د خبرولو لپاره خپل پیغمبران نه لېږل. نو زه بار بار دا خبره کوم چې ګوره ستاسو دا شعبه پیغمبري ده، اوس تاسو خبریال یې، تاسو خبر ورکوونکي، تاسو خوشخبري ورکوونکي، تاسو یارونکي هم یې چې یو بد کار کوي خلکو ته وایي که دا بد کار را روان دی ګوره ځان تیار کړئ، ویرېږئ، ځان تیار کړئ. چې یو ښه کار وشي ووایي چې یاره ښکلی کار وشو، خوشحاله شئ. نو څنګه چې الله پیغمبر ته وایي چې یاره ته ما خلکو یارول او خلکو له خوشخبري خلکول لېږلی، نو په دې وخت کې هغه اختیار ستاسو په لاس کې دی. نو په لنډو الفاظو کې به دا ووایم چې موجوده وخت کې چونکې زموږ سوات او ملکنډ ډویژن دا چونکې روان دی اربنایزیشن کېږي، 10 کاله بعد د څوک چاته دا هم پته نه لګي چې څوک د کم خاندان دی، څوک دی څنګه دی، خو چې کم په مونږ کې دا کامن ویلیوز دي چې دا مشترکه زمونږ کم اقدار دي، نو دا به ګوره مونږ بچکی او دا به مونږ ترقۍ ته بیایي. که مونږ دا مشترکه اقدار د خپې د لاندې راویستل، په نهه خبرو کې مونږ اقدار شیر کوو، انسانیان یو، مسلمانان یو، پښتانه یو، پاکستانیان یو، د یو علاقې خلک یو، یوسفزي یو، دا ټول شیر کوو. نو که څه نری خبره به دې راشي چې هغه مو جدا کوي، نو په هغه د جدایښت په خبره خاوره اچوئ او چې کوم مونږ یو کوي هغه خبر هایلایټ کوئ. نو دا زما تاسو ټول ته لکه د خپل ژوند په د تجربې په رڼا کې یو درخواست دی او امید لرم انشاءالله چې تاسو به د خپل مایک او د خپل رپورټینګ د انسانیت د پیغمبر د امت او د پښتون قوم د ترقۍ او د یووالي لپاره دا کوئ. ډېر مننه. الله مو وبارک.